بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله بنده او رسول دی او د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته دی. الله پاک د تمام جهان د تمام کائنات خالق دی، مالک دی، رازق دی. محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده د رمضان المبارک چې څومره برکات دي د هغې حاصلولو دپاره زه تاسو ته مختلفې وظیفې د ښایمه، خو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د میاشتې د لیدو حوالې سره ده. کله تاسو د رمضان المبارک میاشت دا وینئ نو تاسو په دې باندې د سورة الکوثر وظیفه په دې طریقې باندې وکړئ. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي، الله پاک به ستاسو تمام مشکلات د به ختم کړي. څومره ستاسو د نوکرۍ خبره وي، څومره ستاسو د کاروبار خبره وي، څومره ستاسو د رزق خبره وي، او بیا تاسو محترمو د سورة الکوثر په وسیله باندې دعا وکړئ. انشاءالله العزیز هغه څه به الله پاک تاسو ته میلاوي، هغه څه به الله پاک تاسو ته درکوي چې ستاسو په وهم او ګمان کې هم نه وي. دغه رنګه محترمو د یو ورور کارګزاري دا به تاسو سره شیر کوم. د هغې نه مخکې ویډیو کې مخکې د تلو لپاره تاسو ټول نه محترمه یو درخواست دا دی که تاسو چېرته په چینل باندې نوي یې نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دغه رنګه محترمو الله پاک د رمضان المبارک په دې میاشت کې فرشتو ته حکم وکړي زما فرشتو لاړ شئ د جهنم دروازې بندې کړئ. باز زه به رمضان المبارک کې جهنم ته مسلمانان لېږم نو دغه دروازې بندې کړئ. د جهنم دروازې محترمو دا بندې شي. بیا الله پاک فرشتو ته وایي تاسو خپل عبادات وغیره چې سم کوئ دا پرېږدئ، لاړ شئ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې څومره امتیان دي او دوی دعاګانې کوي په دغه امتیانو په دغه دعاګانو باندې امین کوئ. موږ دعا کوو که نه کوو، زمونږ دعا ته ضرورت سره شته نه. ځکه چې کله موږ لمونځ وکړو بس منډې وهو، کله موږ تلاوت وکړو ایسته منډې وهو. دا سوچ کوو نه چې هلکه ذکر کول غواړي ورپسې بیا دعا کول غواړي، او دا وایي چې الدعا مخ العبادت، دعا د عبادت مغز دی. نو چې کوم مغز یې کوم اصل څه دي هغه موږ پرېږدو او د هلکه وظیفو کې بیا ورپسې وروسته دعا نه کوي. دعا محترمه خپل چل دی. افسوس خبردار چې موږ دعا له اهمیت نه ورکوو. څوک وایي دوا شته، څوک وایي دوا نشته، به ځان هم کار ګټلی دی. چې کوم سړی ډېر محتاج دی دا به د الله پاک نه دعا غواړي، کوم محتاج نه دی نو دا انسان هم د الله پاک نه دعا غواړي. نو کوشش محترم وکړو چې موږ رمضان المبارک کې دعاګانو اهتمام دا ډېر زیات کوو. یو ورور دا ویلي چې زما ډېر زیات مشکلاتو، زما ډېر زیات حاجاتو، دا رنګ زمونږ کور کې جګړه وي، زما هر وخت منفي سوچونو منفي خیالاتو. وایي کله چې ما د سورة الکوثر دا وظیفه دا شروع کړې ده الله پاک زمونږ کور کې څومره جګړې وي دا ختمې کړلې، څومره حاجاتو دغه حاجات الله پاک پوره کړل، څومره مشکلاتو دغه مشکلات محترمو الله پاک دا ختم کړل. زما په ذهن کې هر ټایم کې منفي سوچونه وو، دغه رنګې نیګیټیو سوچونه وو، دغه ټول سوچونه الله پاک مالا ختم کړل د دې وظیفې په برکت باندې. دغه رنګ محترمو تاسو نه کو څه څیز هیر شي او در یادېږي نه، تاسو وظیفه شروع کړئ د ضروري تنجینا. دغه رنګې که ستاسو څه مشکل وي، ستاسو څه حاجات وي، تاسو وظیفه شروع کړئ د ضروري تنجینا. دغه ورور وایي چې دا وظیفه ما کوله الله پاک زما ټول حاجات پوره کړل، تمام مشکلات الله پاک ختم کړل. کومه چې د هېرېدو مسله وه یو څیز به ما کېښودو زما نه به هېر شو نو په دې وظیفې سره هغه څیز به ما ته رایاد شو. او د سورة الکوثر متعلق وایي چې الله پاک زموږ جګړې ختمې کړلې، حاجات او مشکلات نه یې برابر کړل. دغه رنګې مال او دولت الله پاک ډېر زیات راکړو ماته. که چېرته محترمو تاسو هم کول غواړئ دا وظیفه نو ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې کله تاسو د رمضان المبارک میاشت وینئ نو میاشت هم کله ولیدله نو دغه ټایم کې به کښېنئ د ماښام د مانځه نه پسه یا د ماسخوتن د مانځه نه پسه تاسو سره ټایم شو د سهار اذانه پورې. نو سهار اذانه پورې تاسو را وظیفه راکولی شئ. لومبیا به تاسو څوارلس پیرې درود ابراهیمي وایي.
کم درود شریف چې د مانځه دی دا به تاسو ووایئ 14 پیرې. بیا به د هغې نه بعد تاسو یو شپېرې سورة الکوثر ووایئ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نو تاسو به درود ابراهیمي ووایئ 14 پیرې، یو شپېرې سورة الکوثر ووایئ او بیا به د هغې نه بعد 14 پیرې محترمو درود ابراهیمي ووایئ او بیا به د هغې نه بعد د الله پاک نه وغواړئ. غوښتل داسې که نه چې بالکل پرجوش طریقې باندې محترم وي، پرجوش. الله پاک ته پته ولګي یار دا سړی په رښتیا غواړي. بعض وخت یو سړی ته هم نه خلاصېدو خبره کوي چې یار الله پاک دا راکړي او دا راکړي، او بعض یو سړی داسې وي که نه چې دغه څیز یې سم پکار وي. چې کله یو څیز سم پکار وي نو دا باید هغې د حاصلولو لپاره سم ډېر زیات زور کوي. نو دغه رنګې دعا به وکړو، ښه بهترینه دعا. او د رمضان مبارک چې کوم عمل دی د هغې یو قسم له استقبال به شي چې موږ د رمضان د میاشتې په لیدو خوشحالي وکړو. ډېر ورونه داسې وي، ډېر خویندې داسې وي چې هغوی باندې سم بوج راشي، یاره دا خروجي دي، دا پېشمني به څوک کوي، لیکن به پخلی څوک کوي، نو ځان به تنګوئ نه. رمضان د برکتونو میاشت ده، رمضان د رحمتونو میاشت ده، دغه رنګې رمضان د ورکړې میاشت ده. الله پاک د خپلو بندګانو ته ګوري، د چا چې څومره حاجات وي، څومره مسایل وي، الله پاک د ټولو خلکو محترم مسایل دا ختموي. الله پاک موږ ته ګوري چې دوی څه کوي. وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون. کم چې هرس کوونکي د هغوی د راشي دلته کې د هرس وکړي. ته په دنیا کې رس کې راشي روژه ونیسه، بالکل داسې روژه ونیسه چې مسله پکې نه وي، غیبت پکې ونه کړې، ډرامې پکې ونه ګورې، کنځلې پکې ونه کړې، چا باندې بهتان ونه لګې، بالکل مزېدار اعلی روژه ونیسه. داسې روژه چې په هغې باندې الله پاک ته معاف کړي، په هغې باندې الله پاک ته نه خوشحاله شي، په هغې باندې الله پاک موږ او تاسو ته جنت راکړي. نو کوشش به کوم محترمو چې رمضان المبارک کې به یو ټایم دا ضایع کوو نو. او دغه رنګې رمضان المبارک کې د غریبانو امداد به ډېر زیات کوو. د وظایف کې دنیا له طرفه تاسو ټول ته د اعلان دی چې تاسو څومره خپلوان دي ستاسو، څومره رشته دار دي ستاسو، څومره کلیوالي دي، څومره ملګري دي، غریبانان دي، وس نه کېږي. نو د دې پلیټفارم نه زه تاسو ته د اعلان کوم چې تاسو رمضان المبارک کې د هغوی خاص خیال وساتئ. ته ځان له لږ سره وړئ نو ګاونډي دی هغه هم لږ سره وړه، یا دومره سالن پوخ که چې هغوی کې مور ولېږه. دغه رنګه رشته دار دی هغوی که سړېږلی نه شي بس پیسې وله ورکړه یا وړه واله هلته وله ویسه. نو دغه رنګې موږ به د هغوی څه وکړو، امداد وکړو. نو انشاءالله العزیز زموږ او ستاسو رمضان دا به ډېر زیات بهتر راشي، ډېر بهترین وي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.